ټولو نه اول چې دی په دغه پروګرام کې یو ملګری دی هغه سوال کړی دی. سوال یې دا کړی دی او نن سبا تقریبا زمونږ او تاسو په سکولونو کې او په مدارسو کې بشمول مدارس دي یا کالج دی یا یونیورسټۍ دي یا داسې نورې ادارې دي تقریبا ټول په دې کې شامل دي. نو سوال یې دا کړی دی چې بعضې وخت کې د سټوډنټ نه طلبه کرامو نه مالی جرمانه اخیستلی کېږي چې هغې ته جرمانه ویل کېږي. ته یو ورځ غیر حاضر وې ته دومره جرمانه ورکړه، ته 2 ورځې غیر حاضر وې، یا چې کوم هغوی په اداره کې کوم شرایط ضوابط دي هغه یې مقرر کړي نو هغه چې پامال شي او هغه شرایط ضوابط ترې نه پاتې شي نو په هغې باندې جرمانې مقرر کړي، یا داسې خطایي بد اخلاقي وکړه په هغې باندې جرمانې. غرض یونیورسټۍ سکولونه مدارس ټول په دغې مالی جرمانې په لپیټ کې دي او بېشک موږ ته پته ده د دغو فیلډ خلک یو مونږه چې دا په مدارسو کې په یونیورسټیو کې په سکولونو کالجونو کې دا مالی جرمانه بعضې خلک هغه سټوډنټس او چې کوم طلبه کرام دي طالب علمان دي هغوی نه اخلي. نو سوال دا دی چې آیا دې ته ویل کېږي تعزیر بالمال، یعنی په مال په ذریعې باندې چاله تعزیر زورنه او تکلیف ورکول، او یقیني خبره چانه مال اخیستل چې دی دا غله زورنه ده. دا تعزیر بالمال دا مالی جرمانه سکولو مدارسو کې سټوډنټس نه اخیستل شرعاً دا جایز دي که نه؟ او که جایز نه ولی او که جایز وي د هغې نه پس د دې استعمال چې د دې استعمال مونږ څنګه وکړو، په چا باندې وکړو او په همدغو سټوډنټس باندې مونږ استعمال وکړو، یا مدرسې چې کوم داسې بعضې یا سکول بعضې حاجتونه دي هغه ترې نه پوره کړو، نو آیا دا به جایز وي که جایز به نه؟ ګرانو کتونکو ماشاءالله سوال چې څومره کسان هم مونږ ته رالګي ښه سوالي په هغې کې ډېره فایده عاموي خلکو دپاره، څنګه چې دا سوال دی دې کې هم ډېرو خلکو دپاره به انشاءالله فایده وي او زموږ دا کوش او محنت به انشاءالله تعالی خلکو له خامخا فایده ورکوي. او امید دی زما چې دغې سوال جواب زه ورکړم. په کار ده چې سکولز دي یا کالجز یا څومره یونیورسټۍ دي یا مدارس دي، په کار ده چې محترم اساتذه کرام د دې خبرې بیا خیال هم وساتي او په دې باندې عمل هم وکړه. نو د دغې سوال تعزیر بالمال مالی جرمانه د دې سوال جواب دا دی چې دا یاد لره په سکول کې په مدرسه کې مدرسه دا سکول یونیورسټي کالجز دي یا نور داسې ادارې دي، په هغې کې سټوډنټ نه که هغه ماشومان دي که هغه غټ دي هغوی نه یا غیر حاضري وکړه یا لیټ راله یا هغه هوم ورک نه کړی یا کلاس ورک پاتې دی یا بل داسې چې کوم د هغوی قانون او شرایط دي په هغې کې سټوډنټس نه څه کوتاهي وشوه، نو په هغې باندې داسې نور چې کوم شیان دي په یو سیز باندې استاز لا یا د هغې ادارې مشر لا یا انچارج لا یا نور چې کوم ذمہدار کسان دي سټوډنټس نه په دغو شیانو باندې مالی جرمانه پیسې اخیستل شرعاً بالکل حرام دي، بالکل ناجایز دي، دا نشي اخیسته. دې ته ویل کېږي تعزیر بالمال. تعزیر بالمال بالکل حرام دی. یو صورت باندې او دوی بیا یو بانه جوړي دا جوړي چې دا خو مونږه واپس مونږه په همدغو سټوډنټس باندې یا د مدرسې په عمارت باندې یا مدرسې کوم حاجات دي چې په هغې باندې یې مونږه استعمالو، هر قسمه صورت شي، نه د مدرسې په چې کوم ضروریات دي نه په هغې کې استعمالولی شي، او که تاسو یې واپس په دغو سټوډنټ باندې استعمالوئ دا هم نه دي جایز. دا خو هغه مال دی چې ته تر په زور باندې اخلي، هغه کس تا سره پکې رضا نه. زه یو کس ته سټوډنټ ته ووایي چې راشه ماله 1,000 روپۍ راکړه زه په مدرسه باندې یا په سکول باندې لګوم چې ورکوي یا که نه ورکوي، بالکل به نه ورکوي. دا خو استاد هغه نه په زور باندې واخلي، یا انچارج یا وایس چې کوم څوک کس ته ډیوټي ده هغه خو په زور باندې محتمم ده یا ټیچر دی په زور باندې تر اخلي. نو تعزیر بالمال مالی جرمانه دا بالکل حرام دي شرعاً، دا بالکل ناجایز دي. اگر که په واپس د دوی په سکول او په مدرسه باندې لګي، اگر که په طالب علم او په سټوډنټ باندې واپس لګي، دا بالکل ناروا دي. د دې طریقه څه ده چې کومو کسانو دا کار کړی تعزیر بالمال مالی جرمانه یا اخیستي هغوی سره اوس هم دا پیسې پرتې دي او هغه کسان په سکول کې موجود وي بیرته دې ورته واپس که، یو کس ته دې بیرته واپس که، که هغوی نه هغوی وارثانو ته دې واپس که، کور ورته معلومې وي دي چې هغوی ته واپس که، دا د هغوی مال دی، دا د هغوی حق دی. دې دپاره طریقه دا ده چې داسې مناسب
چې کوم زجر دی مناسب کومه زورنه ده یا داسې ډانټ دی داسې خبرې چې الفاظ مهذبي تربیت په نیت باندې یا داسې سزا په سټیک وغیره باندې چې انسان نه زخمی کوي نه ویني کوي نه لاس وغیره ولماتي اسې بس هغه تربیتن هغه له داسې یو زجر تکلیف ورکول چې هغه په دې باندې پوه شي چې دا کار ما غلط کړی دی دا یو طریقه ده اپناو شي هغه د پوی کا په ډایلاګ او په باس مباحثه باندې داغه پوي کا هغه د ځان سره کینی داغه تربیت ته وکا هغه د دغه سیز نقصانات تورته بیان کړي چې دغه سیز کې نقصانات دي دا مکوه نو انسان د خامخه تربیت تخلی په دې طریقه باندې دا سټوډنټس کوم دی هغه ځان سره او مدرسې چې کوم شرایط یا غیر سره د عادت کا لہذا تعزیر بالمال مالی جرمانه سټوډنټس نه اخیستل دا بالکل شرعاً ناجایز دي کومو کسانو اخیسته دا په لازم او واجب د شغه پیسې بیرته وي ته واپس کا